السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول بخیر او جوړ به ملګرو. نن چې زموږ کوم ټاپک دی، نن چې زموږ کومه موضوع ده، هغه د زکام باره کې ده. کوشش وکړئ د ویډیو را سره پوره وګورئ، ولې چې په دې کې ما ستاسو لپاره ډېر زیات اهم معلومات راوړی دی. زکام څه شی دی؟ زکام یو بیماري ده چې د دې موږ سره اثر وي زموږ په نظام تنفس باندې، یعنی ساه والا چې کوم زموږ نظام دی دلته ریسپایریټري سیسټم چې ورته وایي، په هغې باندې د دې اثر وي چې په دې کې موږ سره پوزه راځي، مرۍ راځي او دغه شان زموږ پیپړې راځي. اوس به راشو دې خبرې ته چې زکام موږ ته د څه نه لګېدی شي. نو زکام چې کوم دی موږ ته د بل انسان نه هم لګېدی شي. مثال کې طور پر یو سړی دی، د هغه زکام دی، زموږ خوا ته هغه پرنجې وکړو، دی نه موږ ته لګي. دغه شان زکام چې کوم دی موږ ته د دوړې نه هم لګي، او دغه شان زکام چې کوم دی موږ ته د یخ موسم د یخاو نه هم لګي. او کله چې یو بل انسان دی هغه د سینې بیمار دی، هغه زموږ خوا ته کېناستو او ټوخی وکړو، د هغې افیکټ هم چې کوم دی په موږ باندې کېدی شي. اوس به دې خبرې ته راشو چې کله زموږ زکام شي، دغه ټایم کې موږ ته څه محسوس کېږي یا کم علامات چې په موږ کې راشي، نو موږ به ووایو چې یاره موږ ته زکام لګېدلی دی. په هغې کې موږ سره تبه راځي، پوزه ورسره یا بنده یا روانه وي، دغه شان چې کوم دی کله کله ورسره وچ ټوخی کېږي، او دغه شان د هغې اثر چې کوم دی زموږ په مرۍ باندې کېږي، په بدن او زموږ په جوړونو باندې درد وي، او بدن ورسره داسې ستړی ستړی او کمزوری محسوس کوي. انسان ورسره داسې یخ محسوس کوي، یخني ورسره کېږي، دغه شان زړه هم ورسره خرابېږي، نور هم ورسره انسان ډېره کمزوري محسوس کوي، بېچیني ورسره انسان محسوس کوي، په سر باندې ورسره درد وي، او دغه شان په سر باندې ورسره چکر راځي. دغه شان اکثر چې کوم دی زکام سره زمونږ خېټه هم خرابېدی شي، مطلب لوز موشن هم موږ ته لګېدی شي. دغه شان اکثر چې کوم دی موږ ته زکام ولګي، او موږ په دغه ټایم کې د زکام د خپلې بیمارۍ خیال ونه ساتو چې د دې نه موږ ته څه سیریس مسلې هم جوړېدی شي. مشران 15-16 کالو په عمر کې چې کوم مشران یې هغې ته زکام ولګي او د هغې خیال ونه ساتي، نو دوی چې کوم دی د زکام نه سیریس مسلو طرف ته هم تللی شي. دغه شان واړه ماشومان لکه د 5 کالو نه ښکته چې کله دوی ته زکام ولګي او د هغې علاج په ټایم ونه شي، دې ته هم چې کوم دی د زکام نه څه سیریس مسله پیدا کېدی شي. او دارنګه کله چې حامل زنانه په 2م او 3م ټرایمسټر کې زکام ورته ولګي، د دغه زکام نه چې کوم دی دوی ته دننه نور هم مسلې جوړېدی شي. په دې وجه پکار دی چې بس تازه کې د دې بیمارۍ مخنیوی وشي. او دغه شان بعضې د سابندۍ بیماران دي، دغه شان چې کوم دی د زړه بیماران دي، د شوګر بیماران دي، هغوی ته چې زکام ولګي او هغوی په ټایم باندې غم ونه کړي یا میډیسن پکې زیات استعمال کړي، دې نه هم چې کوم دی څه سیریس مسایل پیدا کېدی شي. اوس به راشو دې خبرې ته چې موږ د زکام مخنیوی څنګه کولی شو. مخنیوی موږ داسې کولی شو چې اکثر که موږ ته زکام زیات لګي، نو موږ نه پکار دی چې د دې ویکسین ولګوو. کله چې موږ ویکسین ولګوو نو بیا به چې کوم دی موږ ته په اسانۍ سره زکام نه لګي. دغه شان موږ له پکار دی چې زر خپل لاسونه په صابون سره وینځو، دا هم چې کوم دی په حفاظتي تدابیرو کې یو تدبیر دی. دغه شان چې کم بیماران کم مریضانو ته زکام لګېدلی، سینۍ خرابوي، موږ له نه دی پکار چې هغې له ډېر زیات نږدې ورشو. دغه شان هغې سره بلکل په نږدې کې چې کوم دی خبرې وکړو، د هغې نه خبرې واورو، ولې چې دا موږ سره د زکام د لګېدو یو غټه وجه ده. دغه شان کم مریضانو ته چې زکام لګېدلی دی، کله چې دوی ټوخی کوي یا پرنجې کوي، دغه ټایم کې دوی له پکار دی چې خپله پوزه او خپله خوله کور کې بندې کړي یا رومال ورته ونیسي، دغه شان یا د فیس ماسک استعمال وکړي. او دغه شان دې مریضانو له پکار دی چې کله دوی ته زکام ولګي یا سینه خرابه شي، دوی ورسره لږ ارام وکړي، زیات ګرځي نه، چې ارام وکړي، نو دې دا مسله چې کوم دی ښه کېدو طرف ته تللی شي. راشو دې خبرې ته چې کله موږ ته زکام ولګي دا به موږ څنګه کنټرول کوو. نو موږ له پکار دی چې موږ په دغه ټایم کې د فیس ماسک استعمال وکړو، پوزه خپله پټه وساتو، د یخ اوبو نه یخ خوراک نه ځان بچ وساتو، دوړې نه ځان بچ وساتو، او دغه شان دې دپاره چې کم میډیسن دي د هغې استعمال وکړو د ډاکټر په هدایت باندې. او دغه شان موږ له پکار دی چې د زکام غم موږ په ټایم باندې وکړو. کله چې موږ ته دا بیماري ولګي، زیات خلک دا سوچ کوي چې زکام خو معمولي بیماري ده، خو که موږ د دې مسلې غم ونه کړو، دا مسله موږ ته سیریس هم کېدی شي. ولې چې د زکام نه موږ ته د سینې مسله جوړېږي، د سینې نه ورپسې چې کوم دی اکثر موږ ته کرونا هم ولګي، او دغه شان اکثر چې موږ د دې مسلې غم ونه کړو دا ټیبو ته هم کنورټ کېدی شي. اوس به درته څه دوایانې وښیم کم چې موږ سره په زکام کې مؤثرې دي. په زکام کې چې موږ سره کمې دوایانې مؤثرې دي، په هغې کې موږ سره اکټیفیټ پي ګولۍ راځي، په دې کې موږ سره شربت هم راځي، دغه شان ایرینیک او ایرینیک فوټ، په دې کې موږ سره ګولۍ هم راځي او شربت هم راځي، دغه شان پینډال سی اف، په دې کې موږ سره ګرین کلر هم دی او یلو کلر هم دی. دغه شان پینډال او پیریټان یا دغه شان سټرزین
دا چې کله موږ یو ځای استعمال کو پینډال سره یا سټرزین استعمال کو یا ور سره پیریټان ټابلیټ استعمال کو دا هم چې کوم دی موږ سره په زکام کې مؤثر دي. زکام لپاره موږ ته جوشاندې هم ملاویږي لکه فلوز په نوم باندې جوهر داسې نورې هم زیاتې شته. فلوز په نوم باندې ټابلیټ راځي، کولډین په نوم باندې ټابلیټ راځي چې دا ټول کوم میډیسن ما بیان کړل جوشاندې دي، ټابلیټس دي، سیرپ دي، دا ټول په زکام کې مؤثر دي. نور هم زیات دي خو کوم چې موږ تاسو ته بیان کړل د دې استعمال عام او زیات دی. دا وا د نن ورځې ویډیو د زکام باره کې. که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.